ځکه عزتمند ورونو امت کې چې کله یووالی امت مسلمه په ټوله دنیا باندې غالب او کله چې امت مسلمه کې فرقواریت تفریقې او جداوالی او بې اتفاقۍ رالي نن د دنیا هغه لږ غونته قوم چې زیات نه زیات یعنی یو د کروڑ په تعداد کې یهود هغه نن په ټول امت مسلمه باندې هغوی حکمراني کوي او د اربونو په تعداد کې مسلمانان دا د هغوی غلامان دي د مسلمانانو حکمرانان دا د هغوی غلامان مسلمانانو بادشاهان او جرنیلان دا د هغوی غلامان هغې اصل بنیادي وجه څه ده هغه دا ده چې هغوی په امت باندې ډېر لوی کار د دې نه مخکې دا وکړه چې امت تقسیم در تقسیم که امت تس نس که په مختلفو نومونو باندې د مسلک په نومونو باندې مسلکي نومونو باندې د قوم پرستۍ په نومونو باندې او د مکتب فکر په نومونو باندې په جوماتونو کې مسلمانان تقسیم کړل چې دا ستا جومات دی او دا زما جومات دا د هغه جومات دی او دا د ده جومات یعنې هغه ځای چې هغلته خلک را یو کېږي هغه یې په موږ او تاسو باندې تقسیم کړل او دا کار دا د اختلاف کار دا یهود د چا نه اخلي دا د پوهه خلکو نه اخلي دا د علم والا خلکو نه اخلي ځکه چې الله قرآن کې فرمایلي عام انسان اختلاف نشي کولی الله فرمایي وما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم دوی اختلاف نو کړی مگر د علم د راتلو نه پس یې وکړي اختلاف او د دې اختلاف بنیاد یې څه هغه اسلام ته څه تقویت رسول نه بلکې بغیا بینهم ضد په خپل منځ کې ضد خپل منځ کې کینه خپل منځ کې عناد په دې باندې امت مسلمه هغه تقسیم کو د امت مسلمه علما طبقه چې هغه یې په دې باندې تقسیم کړل او بیا هغوی خلکو ته د امت د تفریقې درس ورکړه په دې منبر باندې چې دا فلانکی دی او زه فلانکی یم دا هغه نوم دی او زما دا نوم دی دا د هغه مدرسه ده او دا زما مدرسه ده دا د هغه جومات دی او دا زما جومات دی عزتمند ورونو ضد چې دی او حسد دا انسان جهنم ته رسوي دا انسان دا د انسانیت نه وباسي دی دنه د انسانیت هغه خویونه ختم کړي دنه د انسانیت اخلاق ختم کړي ځکه اولنی حسد چا کړی و اولنی ضد چا کړی و هغه ابلیس کړی و د آدم علیه السلام چې ده ته زه څنګه سجده وکړم